په کلینیک کې ګلالۍ د غوټۍ د پښې زخم پانسمان کاوه. زخم مخ په ښه کېدو و، خو ګلالۍ د غوټۍ نه د هغې د خاوند لالباس په باب پوښتنه وکړه چې اوس یې په کور کې چلند ورسره څنګه دی. غوټۍ تایید کړه چې د لالباس چلند ښه شوی. ګلالۍ خوشحاله شوه، خو یو ناڅاپه غوټۍ په ژړا شوه چې ګلالۍ حیرانه کړه. له بلې خوا مجید خپلې تنکۍ لور مینې ته یو ډېر ښه زیری لري چې اوس یې په ډرامه کې اورو. شادي مینه چرته ده؟ الا زر ورته غږ که. ستړی مه شې مجیده، څنګه داسې خوشحاله یې؟ ته یو ځل مینې ته غږ که، بیا یې درته وایم. مینې لورې، ته راشه چې پلار دې درته څه وایي. دا دې درغلم مورې. پلاره څه دې ویل؟ یو زیری مې درته راوړی لوري، داسې زیری دی چې په اورېدو به یې ستا غم او خفګان ورک شي. د څه شي زیری دې راوړی مجیده؟ ژر یې راته ووایه چې زما د هم اندېښنه کړه. چې مینه یو ځل ونه خاندي تر هغې ورسره دا زیری نه شریکوم. پلاره ته خو یې اول ووایه. نوره به نه وژاړې او نه به خفه شي لوري، بس خپلو درسونو ته ځه، له غم نه خلاصه شوې. اوف مجیده، ژبه یې دې کړه راته، ژر ټوله خبره وکړه چې سر مې خلاص شي. خبره دا ده چې مینه مو له تیمورشاه نه خلاصه کړه، نه مو ورکړې او نه یې په نوم ده. رښتیا وایې پلاره؟ خود رښتیا وایم. له دې وروسته دې خپله خوشحالي کوه، مه ژاړه او مه خفه کېږه. څنګه مو ترې خلاصه کړه؟ تا خو ویل چې تیمورشاه له خپلې خبرې نه اوړي. دا د خدای ستا پلار ملک ادم خان ته خیر ورکړي، ټول کارونه د هغه له برکته وشول. له ځان سره یې نور سپین ږیري ملګري کړي وو او تیمورشاه پسې ولایت ته ورغلي وو. ورته یې دې کې به د دواړو کورنیو خیر وي چې دا خپلوي ونه شي. خدای دې زما پلار او ټولو مشرانو ته خیر ورکړي چې له تیمورشاه نه یې مینه خلاصه کړه. اوس مې ایله زړه ولګېد، دا خپلوي زموږ په خیر نه وه، خدای تروزی نه و. نو څه یې کېده؟ هغه لاجورده چې راغلې وه هغه د تیمورشاه مور نه وه، ښځه یې وه. وایي دا څه وایې؟ هغه خو زړه ښځه وه. تیمورشاه له هغې نه هم ډېر زوړ دی، خدای خبر څو ښځې لري، بچیان یې هم ښځې کړي او لمسیان یې هم شته. دا شکر چې ترې خلاص شو، ګنې د مینې لور ژوند به مو په خپل لاس دوزخ کړی و. دا ټوله تېروتنه زما وه چې د پوردل ګانکړپ په خوله مې باور وکړ. ښه دی چې په خپله تېروتنه پوه شوې، ګنې تا خو نه ما ته کتل او نه د مینې ژړا او خفګان ته. له تاسو دواړو نه بخښنه غواړم، له دې وروسته به هېڅ کار بې مشورې او ستاسو له خوښې نه بغیر نه کوم. مینې چار وخت درسونه ختم کړل، بیا به یې د کوژدې او واده غم کوو، او هغه هم له داسې چا سره چې د مینې رضا وي. بلکل، چې د مینې رضا نه وي هېڅ چاته هم نه ورکوم. هلته له مخې دا پوزو مو ولې پټې کړي دي؟ داسې فکر کوئ چې زما دوکان بد بوی لري، خو تا ته دې ویل شي دا بوی زما د دوکان نه دی، تاسو د خیرنو جامو دي. زما دوکان پورې مه خاندئ، په خپلو ځانونو پورې وخاندئ. یعنې د له مخې چې د سرو زرو سکې راکئ
هم په تاسو سودا نه خرڅوم تاسې په نظر ملنډې وهئ له خیره سره ناظره څه خبره ده چې له دې کسانو سره د جنجال و لرې د مخې یادوې ما اوس یو بد کسانو ولې ته کیسه راته وکړه چې جنجال د په څه و ورسره تا ته دې ویل شي هر څوک چې مې دوکان خواته راشي د دې په ځای چې سودا رانه واخلي پوزه پټه کړي په خندا شي ولاړ شي ښه دا خبره ده بلکل همدا خبره ده لرې د مخې اوس ته راته ووایه چې په دې خلکو زه ګرام یم شاید دوی هم ګرم نه وي ناظره ګوره احمده تم سم نه یې تا ته دې ویل شي تا موږ اوس ته لاس نیولی دی او پوزه دې پټه کړې ده څه شوي دي څه کیسه ده ما ځکه وویل چې شاید دا خلک ګرم نه وي ځکه چې دلته په رښتیا هم یو ډول بوی دی ناظره څه شی لرې د مخې د څه شي بوی دی ناظره ته خو به زکام شوی نه یې یا خو به د پوزه نه وي بنده تا ته دې ویل شي نه زکام یم او نه مې پوزه بنده ده زکام خو دی چې پوزه ته دې لاس نیولی دی او پټه کړې ده ناظره زه زکام نه یم پوزه مې له بد بوی نه پټه کړې ده د څه شي بد بوی لرې د مخې ته په ما دا تور پورې کوې چې دوکان کې دې بد بوی دی ها نه زه دا وایم چې د بوی حس ته خراب شوی دی دلته چې کوم بوی راځي هغه نه در باندې لګېږي په ما خو کوم بوی نه لګېږي له خیره سره یو ځل پوزه کش کړه بیا به پوه شې تا ته دې ویل شي اوس مې سپېږمو ته لږ بوی راغی خو نه پوهېږم چې دا بوی به له کومې خوا راځي سترګې دې خلاصې کړه ناظره دا بوی د چرګانو د غوښې دی دا څه وایې له خیره سره د چرګانو د غوښې هو هغه خرابه او خوسا غوښه درته ښیم چې د لارې په څنګ کې ده اچولې ده خلک ځکه خپلې پوزې پټوي او په منډه له دې ځایه تېرېږي هغه غوښه خرابه وه لرې د مخې د لارې څنګ ته مې نه ده اچولې د خپل دوکان دیوال بیخ ته مې اچولې ده نو ستا دوکان خو هم د لارې په سر دی زوروره تا ته دې ویل شي زه نه پوهېدم چې دا بوی به د چرګانو د غوښې څنګه نه پوهېدې ټول خلک د دوکان له مخې نه په منډه تېرېږي او پوزې ته یې لاس نیولی و ته نه پوهېدلې ها لرې د مخې ناظر د دوکان په کارونو دومره مصروفه دی چې خلکو ته هېڅ فکر نه وي ټوکې مه کوه دا خرابه او خوسا غوښه له دې ځای نه لرې کړه یو بل ځای کې وغورځوه چې خلک ځینې په تکلیف نه شي تا ته دې ویل شي چیرې وغورځوم زه خو وایم چې یو لرې ځای ته یوسه او خښه یې کړه چې بوی یې بیخي ورک شي آفرین دا دې ښه خبره وکړه لرې د مخې همداسې به کوم وای نسیمه وروره په پښه باندې دې څه شوي چې داسې ګوټ ګوټ ځې سپي وخوړم ورېندارې څه شي سپي وخوړې سپان مې نه و بس یو ناڅاپه یې وداړلم اوس به څه کېږي عاطفې ورېندارې ته لږې اوبه صابون راوړه چې پښه مې ومینځمه سمه ده تودې اوبه راوړم تودې اوبه راوړه ته کښېنه په یوه شېبه کې یې راوړم اوبه په تناره کې تیارې ایښي دي ډېر درد کوي که نه نسیم دومره نازوانه نه دی چې هسې په سرسري درد به ځورېږي خدا ډېر سوځي که نه الله د ګل خان خبره هسې نه چې سپی لیونی وی که لیونی بیا به ډېره سخته شي ونیسه نسیمه وروره اوبه مې راوړې صابون مې ورسره راوړ خدای دې خیر درکړي بس همدلته کېده پایڅه دې در پورته کړه چې زه پې اوبه در واچوم سمه ده اوبه ورو ورو بیا اچوه ورېندارې وای دا خو یې ډېر ژوبل کړی د غاښونو ځایونه یې لورایه ښکاري ډېرې ټپي کړی او که نه ډېر بد درد کوي ټپ په صابون ښه پاک کړه څو ځله اوبه باید پرې تېرې کړې سمه ده ته لږ اوبه راواچوه ورو ورو بس وای
همداسې صابون خپرې ومخه چې ټپ ښه پاک شي. نسیمه څه در باندې شوي دي؟ له چا سره خو به دې جنګ نه وي کړی؟ نه رحیم لالا جنګ به ولې کومه. نو بیا دې پخه ولې ټپي شوې ده؟ هله ژر راته ووایه. سپي داړلی دی. څنګه؟ چیرې؟ ژر کیسه راته وکړه چې څنګه سپی و. لالا سام دم په لار روان ومه ناڅاپه سپي خوله راواچوله هېڅ مې ورته پام نه و باداره خبر چې له کومه را پیدا شو. هېڅ دې ونه لید؟ ومې لید خو هغه وخت چې زه یې داړلی ومه دومره نازوانه نه دی چې خوبولی او په پټو سترګو به په لار رواني. خو بس نه پوهېږم چې دا کار څنګه وشو. ته دې دا په خلک را بېرته کړه چې زه یې وګورم. لاس دې لرې کړه. نه لاس مې مه وهه باداره ګوتې به دې په وینو شي زه یې مینځمه. نسیمه ځنډ به نه کوې، پښه دې ومینځه، په یوه ټوټه یې وتړه او کلینیک ته لاړ شه. او ګل خانم راته وویل چې د سپي داړل ښه نه وي احتیاط ورسره وکړه او ډاکټر ته ورشه. ښه یې درته ویلي دي، خدای خبر چې دا به څنګه سپی و. رحیم لالا ګل خان ویل هسې نه چې سپی لیونی وي باداره. نسیمه زه له همدې ډارېږم، که لیوني سپي داړلی بیا نو ځنډ ښه نه دی. هو ډاکټر به دې ټپ در پاسمان کړي. اوس خو مې پښه ډېره خوږېږي باداره ډاکټر ته به سبا ورشمه. اوس به تګ راته ډېر سخت وي، یو ساعت به په کوټه کې وخځېږم دا درد یې له غلی شي باداره. نه په دې کارونو کې به لټي نه کوې، همدا نن به ځې. لالا نصیب دومره نازوانه نه دی چې لټي به کوي خو پښه مې ډېره سوځي څنګه لاړ شمه؟ زم در سره ځم، د ډاکټر سره باید ځان په خبره پوه کړو، هسې نه چې لیوني سپي داړلی.